خلال لمنډی ته ساروی اخلي څنګه ساروی باخلي ساروی با د عیب نه پاک ساروی اخلي بیکاره ساروی بنا اخلي خو تندرست ساروی باخلي ځکه دا څه چلې چې دا ساروی نه دي دی په قیامت کې الله جل شانه را ژوندۍ کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا بعد دی د دې ګن سره د دې خکرونو سره د دې پوستکو سره د دې خطو سره الله جل شانه حاضر کی او دې سړی ته په قیامت کې حواله کی چې وګوره دا قربانی دی قبول شوه دا ارث ګن بلا به پکیو تا ته حواله کی دا به د میزان پتل کې دا قربانی تل لیکيږي چې ردی به څومره وزني الله جل شانه ته علم دی د قیامت په ورځ حدیث شریف دی دا براوړل لیکيږي نو خساروي باخلي استاد اسه ساروي غسته دي چې هغه د ډیر ناراستۍ نه په غیا باندې په وخو باندې خوندم نشي واله نو دا به الله جل شانه ته قبول شي تا دا سه ساروي غسته دي چې پړې د بکیا چولې دی په 15 کسانو باندې راخکیو کوړه را روان کړي ولی هغه کمزورې د وجې نامزل نشي کولای پام کو چې دوکه نشي خسته ساروي باخلي وز د ساروي هغه عیب درته وایم چې هغه پکیو قرباني نکي یو ساروي دی او دا غخکر مکمل د وی خمات شوی دی په دې قرباني نکي البته خیر دی کخکر درې مې سمات دی څلورم یې سمات دی پروا نه کوي خکر کې دا مسله د خیاط ساتي چې خکر کله د وی خمات شو او د دې ساروي دی مغزو ته دا زخم ورسید او دا وی خچ مکمل راوځي چچون کې مر سره مات شي به په دې ساروي قرباني نه کیږي خو کخکر کنه خکر کې لګا سانتهشتا کخکر نیمه مات شوی او پروانه کې په ساروي قرباني کیږي ها په څه مسله نشته د قرنګي ځینی ساروي شته راغوي او خکرونه راوځي نه نو په دې مسله ځان پوي کې ځینی ساروي دا سړي چې راغوي خکرونه نه راوځي نو کخکر نمو نو قرباني به کیږي او مسله پويږي بالکل یو ساروی دی 2 کالو برابر شو مطلب دا یو غوی دی او دا غخ کارونه ایس راونه وتل انخې خانیم نشته قربانی پکې هیڅ مسله نشته خو که کارونه وو په بیخ کې مات شو یو خکری یا دواړه نو به قربانی نه کیږي په مسله باندې ځان پوي کوي سترګری او ساروی نشته دی سترګا په دې ساروی باندې قربانی نه کیږي ولو شل منه غوخه خو دې پکې خو قربانی پې نه کیږي ولی الله جل شانه تبروغ مال لګي په خبرو پويږي دا ولی دا دومره سالم ساروی الله جل شانو غواړي نه الله جل شانو عظیم ذات دی نو تحفه مرتخصه تحفه پیش کې کنه لگا دا ارچا د شان مناسب تحفه پیش کې دا الله جل شانو ته چې تحفه پیش کو نو دا الله جل شانو د شان مناسب داسې تحفه پیش کو چې اس قسم عیب کې په دنیا کې نه و ساروی دا غسترګه باندې ستا شک راغی چیرې دې کې نظر شته که نشته دا بلندۍ که نه بي نو که چرته د دې سترګې 3 مې نظر تللی او مسلې ته غوږ شي 3 مې نظر په دې ساروي باندې قرباني نه کیږي که د 3 مې نه زیات هم قرباني پې نه کیږي خو که 3 مې هم تللی او نظر قرباني پې نه کیږي د قرنګ یو ساروی دی او غوږ کټ دی اوس موږ دی بل غوږ سره دا میچ کو مقابله وکړو که چرته د دې ساروي دا غوږ 3 مې کټ شوی یا د 3 مې زیات قرباني به پې نه کیږي او که د 3 مې نه کم کټ شوی بس بیا په قرباني کیږي څه مسله دا نشته د قرنګي زمارونو مهمه مسله دا ده اکثر خلک کې رنګونم کې ځان په پوي کوي وای مفتی صاحب یاره ساروی چې دی اغسته مې دی او یا اخلمه او غاخونه نشته خو عمر برابر دی واخلم کوان اخلم نو یاد ساتي هغه ساروی چې داغه عمر بالکل په کمپیوټر باندې برابر دی 2 کالو ته رسیدلې دی خو کلونه به کم کلونه حساب وای عیسائی کلونه نه جنوري فروری نه دا به اسلامی کلونه اسلامی ورځ او شپې به شمیر اسلامی میاشت باندې چې کله 2 کالو ته ورسیدا بس ساروی برابر دی په خبره پويږي ځکه چې 2 کال انګریزي ته حسابه او 2 کال اسلامی حساب نو تقریبا په 2 کالو کې تقریبا سلیری شورزي د انګریزي کال د اسلامی کال نه زیات راځي سلیری شورزي یو میش تقریبا راځي نو تاسو به اسلامی میش حساب وای 2 کال تر رسیدلې دي او بالکل هغه سړی سره په کور کې دي چیرې او
دا 2 کالو ته رسیدلې خو غاښونه نه دي کړي بالکل یې اغستې شي ځکه غاښ چې دی دا د قرباني په څاروي کې شرط نه دی بلکې غاښ دا یو علامه ده د 2 کالو د عمر په خبره پوهېږئ یو څاروی دی 3 کالو ته ورسېده او تا ته بالکل پته ده په دلیل سره چې دا 3 کالو ته رسېدلې او غاښ یې لا نه دی کړی بالکل په قرباني کېږي دا غاښ علامه ده د طالبان د دوی ته چا د قربانۍ دپاره سخی راوستی و د غاښ پورې خبر را یاده شو چې سخی ورته راوستی و نو طالبان خو دي مس خلک دي بلنګان آزاد خلک دي نو هر یو طالب به چې مدرسې ته را دننه کېده که نه نو بس دا سخی به یې ونیو د ده غاښونه به یې ولیدل هلکه وایي په غاښ پوره دی بل طالب براته یو طالب به د ورځې 2-3 ځله د سخي دا غاښونه لیدل هلکه وایي په غاښ پوره دی هسې د خپل هغه شوق دپاره ورته خوشحاله و نو دا سخی چې دی په دې خولې وازېدو باندې دومره مخته شو چې چېرته به یې پټکي والا لیدل مخکې نه به ورته خوله کولا وکړله پوهېده که نه چې یاره دا خلخو مې نه پرېږدي او اوس به راباندې خوله په زورونو کولاوی نه دومره سیل شوی او چې مخکې نه به یې داړې چینګې کړې چې ملا صاحب غاښونه مې وګوره خو ګورې ګوتې مه راوړه دا غاښ نه دی دا شرط نه دی علامه ده علامه او نښه ده د 2 کالو اوس سخی دی او 20 منه سخی دی غوی دی او یو ورځ پکې په کال کې کمه ده د اختر په ورځ باندې ته ذبحه کې په دې کې یو ورځ په 2 کلونو کې کمه ده نو قرباني دې پې نه کېږي په خبره باندې زما پوهېږئ د قرنګې اوښ کې 15 کاله شرط دي په 15 کالو کې یو ورځ کمه ده په هغه اوښ په اوښه باندې قرباني نه کېږي په اوزه او ګډ کې 1 کال شرط دی چې یو ورځ پکې کمه وه نو قرباني نه په ګډ باندې کېږي نه په اوزه باندې البته ګډوري کې یو خبره شته داسې ګډوری دی چې هغه د کال په ګډورو کې پرېږدي او د کال د هغې عمر ښکاري یا د هغې نه غټ ښکاري خو عمر 6 میاشتې پوره دی که 6 میاشتو نه کم وګډورې او د اوښ عمر ښکاري دا هم قرباني به پې بیا نه کېږي خو د 6 میاشتو دی برابر دی او د کال د ګډانو عمر ښکاري بیا په دغه 6 میاشتو والا ګډوري باندې هم قرباني نه کېږي اوس چیلنګې دی او چیلنګې د 6 میاشتو دی او د کال په چیلنګو کې دی پرېښوده او دا تی دومره غټ ښکاري لکه اوښ چې په ګډورو کې ښکاري هم چیلنګي کې دا مسله نشته دا صرف او صرف ګډورو پورې خاص ده په دې ځان پوه کوي نو چیلنګی چې د کال نه یو ورځ هم کم دی او د اوښ عمره شو هم قرباني به پې نه کېږي البته ګډوری مې درته ویل چې د 6 میاشتو برابر دی او د کال د ګډورو عمره ښکاري په دې باندې قرباني کېږي زما ورونو راځئ بلې مسلې ته ځو څاروی دی او خپۍ ګوډه ده یاره دا ګوډوالی شریعت کې څومره عیب دی راشه چې درته ویم څاروی دی دومره ګوډ دی چې را روان کړی دی او دا خپه نشي لګولی یو خپۍ داسې ګوډه ده چې بالکل پې هغه ځمکه باندې لګولی نشي ځان پې تکې کولی نشي په ده باندې قرباني نه کېږي خو څاروی دی ګوډ دی او تا را روان که دا خپه لګوي په تکلیف سره په ده باندې قرباني کېږي پروا نه کوي خوار دی څاروی دومره خوار دی چې په اډوکو کې هغه ماغزه بالکل رک شوي دي په دې باندې قرباني نه کېږي یا خارخ دی په پمن دی او داسې پمن دی چې دا پمنوالی د لرې نه ښکاري تکلیف دی ورته پمنوالی نه په دې پمن څاروي باندې قرباني نه کېږي یا لیونی دی او داسې لیونی دی چې د لیونتوب د وجې نه هغه ګیام نشي خوړلی او بم نشي څکلی په دغې لیوني ځناور باندې به څاروي باندې به قرباني زما ورونو نه کېږي د قرنګي لکۍ د څاروي کټ ده او به ګورې که 3 میسه چرته کټ وا قرباني پې نه کېږي او که د 3 میسې نه کمه کټ وا ګوره 3 حصې به کې لکۍ 1 2 3 میسه دا پوره کټ ده قرباني پې نه کېږي د 3 میسې نه کمه کټ ده قرباني به پې کېږي د 3 میسې نه زیاته کټ ده هم قرباني به پې نه کېږي په مسله باندې پوهېږئ ښه د قرنګي یو څاروی دی او غاښونه برابر اوسه غاښونه ووتل غاښونه یې راختلي وو او یاره غاښونو بیماري پې ولګېدله څه وجې نه یې غاښونه ووتل نو که چېرته په خوله کې ډېر غاښونه موجود وو او خوراک یې پې کولی شو خیر دی که څه وتي وو مثلا نشته دی یو غاښ وتی 2 وتي 2 وتي دي پروا نه کوي خو چې ګیا یې خوړلی شوله ښه برابره پروا نه کوي بیا پې قرباني کېږي یاره یو څاروی دی او هغه یو څاروی دی یاره هغه خسي دی خسي نو خسي څاروي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ګډوري
چې هغه دواړه خسین شوي وو دا ذبح کړله په دې کې ثواب او اجر ډیر دی ها اوس یو غوی دی او ښه تندرست دی او ته وایې چې یاره دا خو خسي دی نو په ده باندې ګینې قرباني نه کېږي نه په ده کې اجر او ثواب ډیر دی ځکه ده کې غوښه ډیره وازګه پکې ډیره ډیر برابر یې هغه اوس یو څاروی دی او یو څوک یې خسي کوي په دې مسله ځان پوه کوي او د خسي کېدو د وجې نه د ده یو انډه نه ده دا تې ووتله ختمه شوله یا تې کټ کړله نو یو اندام به کې کم شو که نه خو بیا هم پې قرباني کېږي پروا نه کوي یو څاروی دی او دا د تشو میتیازو ځای تې چا کټ که نر څاروی دی د تشو میتیازو د آله دا تې چا کټ کړله نو بیا هم پې قرباني کېږي ښه دقرنګې یو څاروی دی او چا خسي کو دا عربو به کول ده ځکه دا څاروي چې دي دا دې سره مضبوط شي دا به ګیام ډیره خوري او غټیږي بې موسمه ډیر غټیږي تاسو ته پته ده دغه رنګې څاروی دی او چا خسي کو صاحب او دواړه انډې تې وتلې ختمې شولې بیا هم پې قرباني کېږي دا مسله هندي هم لیکلې ده او فتاوه محمودي هم لیکلې ده او غالبا شامي هم لیکلې ده نو په خسي څاروي باندې قرباني بې شک او بې شوبې کېږي بلکې اجر او ثواب هم پکې ډیر دی